بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کئ نعمتی اللتی نعمت زما خغا انعمتو چکڑے میں دے علیکم پتا سباندی دلتے یو خبر یادو ساتھے دا اسرائیل چې دی دا د یعقوب علیہ السلام نوم دی د ټولو پیغمبرانو یو نوم دی صرف د نبی علیہ السلام ګڼ نومونه دي په پیغمبرانو کې او یو یعقوب علیہ السلام دی چې د دوه نومونه دي یو یعقوب علیہ السلام دی بل څه نوم دی اسرائیل دا صرف د یعقوب علیہ السلام دو نومونه دي نور د ټولو پیغمبرانو یو نوم دی او د نبی علیہ السلام خو ګڼ نومونه دي نو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام مراد تینا یهود دی اذکروا یاد کئ نعمتی اللتی نعمت زما خغا انعمتو چکڑے می دے علیکم پتاسو باندی وَأَوْفُوا فُرَوَالِ وَكَيْ بِعَهْدِ پَلَوْزُنُ زَمَا بَانْدِ اوفی بِعَهْدِكُمْ نُفُرَوَالِ بَأُكَمْ پَلَوْزُنُ اسْتَاسُ بَانْدِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ پُرَوَالِ وَكَيْ پَلَوْزُنُ زَمَا اگر کم لوزنو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې په تورات کې د نبی علیہ السلام کم صفات بیان شوی هغه د خلکو ته بیان کوي او ایمان پرې راوړی اوفی بعهدکم نو پورواله به وکم په لوزونو ستاسو باندې یعنی تاسو به جنت ته داخل کم و ایایا خاص زمانہ فرحبون ویریږئ وآمنو ایمان روڑی بما پخغی کتاب باندے انزلتو چی نازل کڑے دے ما مصدقا تصدیق کون کے دے لما داغی کتابنو معکم چی تاسو سردی یعنی دا قرآن چی ما کم نازل کڑے دے پا دی ایمان روڑی دا خستاسو دا کتابنو تصدیق کئی دا انجیل او دا تورات دا زبور ولا تکونو مکی گئی اول کافرم بی اول کفر کون کی بھی پدی قرآن باندی اول کفرم ناروا دے ورست کفرم ناروا دے کفر خو کفر دے کنا نو دلتا ولی ہوئی چی تاسو اول کفر کون کی مگر زائی ولی داسی ہوئی چی تاسو اول کفر کون کی مگر زائی وجہ دادا کنا چی تا اول یو گناہ اکڑلا نو نور خلق چې بیا دغه ګناه کوي نو پتا پسې به د دې عذاب لیکلی کیږي کو نیکی دی ایجاد کړه او نور خلکو دغه نیکی وروستو کوله نو تا ته پکې ثواب میلاویږي او کو د ګناه کار دی ایجاد کو نو دا ګناه چې څومره خلک کوي نو تا ته پکې څه میلاویږي عذاب ملاویږي الله فرمای اول کفر کون کی مگر زئی چې تاسو اول کفر وکړو بیا به نور خلقم کفر کین دا کفر وبال بم پتا سوی ولا تشتروا ما خلی بیااتی پایتون زما باندې ثمنن قلیلا قیمت لګو دانه چې لګ په ماخلی او ډیر په اخلی ټول دنیا چې د الله د کلام په مخ کې شي د لګا ده وَإِيَّايَ خاص زمانہ فَاتَّقُونَ فَسُوَيَرِگَئِ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ مگڑ وڑ کوئی پا خلق باندی الحق حق بالباطل د باطل سرا حق و باطل پا خلق باندی مگڑ وڑ کوئی وَتَقْتُمُ الْحَقَّ او مپٹوئی حق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال دا دے چی تاسو پوئی گئے چی حق پٹول سمر لوی گناہ دا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ پابندی کوئی دا مانزو وَآتُوا الزَّكَاةَ ورکوئی زکاة ورکعو رکو کوئی مع الراکعین سرد رکو کون کنا منز کوئی زکات ورکوئی رکوع کوئی سردو رکوع کون کنا
اے صلو مع الذین فی صلاتهم رکوع تفسیر معالم التنزیل وائی تاسو د هغه خلکو سره منځ وکئ د چا په مانځه کې چې رکوع ده دا خبره یاد وساتئ مخکې دینونو کې هم منځ و خو د مخکې دینونو په منځونو کې رکوع نه وه سجده پکې وه خو څه پکې نه وه رکوع پکې نه وه دا رکوع صرف په دین محمدي صلی الله علیه وسلم په مانځه کې ده نو مطلب دا دی یعنی په نبی علیه السلام ایمان راوړی او داسې منځو کې چې پای کې رکوع ده د یهودو او د عیسایانو مونځ مه کوئ چې پای کې څه نشته رکوع پکې نشته دی اتأمرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې وتنسون او یروي انفسکم ځانونه خپل عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای تفسیر زاد المسیر کې دی وای دا آیت نازل شوی په باره د یهودو کې د یهودو چې کوم مشران او عالمانو نو پای کې بعضې د هغې خپل خپلوان داسې وي چې هغوی په نبي علیه السلام ایمان راوړی د یهودو د دې عالمانو بعضې خپلوانو په نبي علیه السلام سره راوړی ایمان راوړی نو چې هغه به د دوی سره میلو شو که نه نو د یهودو عالمانو به ورته وي په دې کوم پیغمبر چې تاسو ایمان راوړی دی په خپل ایمان ټینګ اوسئ دا رښتینی پیغمبر دی هغې به ورته وي نو تاسو پې ولې ایمان نه راوړئ بس زمونږ څه مجبورۍ دي د هغې د وجې نه پې ایمان نشو راوړی خو دا پیغمبر حق پیغمبر دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي هغې ته د نیکۍ حکم کوي چې او په دې پیغمبر ایمان راوړی دا ټیک دی او په خپله ترې نه څه کوئ انکار کوئ اتأمرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې وتنسون یروي انفسکم ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې لولئ تاسو کتاب د کتاب نه مراد تورات دی افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ واستعینوا امداد حاصل کوي بالصبر په صبر سره صبر څه ته ویلی شي الاستقامت علی الدین الاستقامت علی الدین په دین باندې همیشه پاتې کېدل کلک پاتې کېدل دې ته څه ویلی شي صبر مونږ دغه یو صبر اورېدلی که نه چې هلکه صبر کوه غوسه مه کوه نه صبر په ډېرو قسمونو دی نو واستعینو امداد حاصل کوي بالصبر په صبر باندې په خپل دینی اسلام باندې ټینګ پاتې شئ والصلاة او په مانځه سره وانها او یقینا دا کار چې دی لکبیرة خامخا ګران دی الا علی الخاشعین مگر ګران نه دی په یریدونکو باندې اوس مخکې څو څیزونه ذکر شو دوه صبر او صلات صبر او منځ دوه څیزونه ذکر شو که نه وانها کې ورته ضمیر د مفرد راجع شو حالانکه انهما پکارو ضمیر د تصنیع ورته پکارو دلته ضمیر د مفرد دی نو دا په اعتبار د ما ذکره سره دی څه معنا وانها یقینا دا چې کوم ذکر کړی شو دا چې کوم ذکر کړی شو چې هغه څه منز او صبر لکبیرة خامخا گران کار دے الا علی الخاشعین مگر گران نه دے په یریدونکو باندې څوک چې د الله نه یریږي په هغې باندې ګرانو نه دی الذین کسان یظن دا خاشعین څوک دي نو د هغې ذکر کیږي د الله نه څوک یریږي الذین دا کسان دي یظنون چې یقین ساتي تفسیر زاد المسیر وی دلته ځوان په معنی د یقین سره دی ځوان خو ګمان ته ویلی شي نو مراد ترې نه ګمان نه دی مراد ترې نه څه شی دی یقین دی یقین ځکه چې د ګمان په ایمان باندې سړی خلاصېدی شي نه ایمان کم معتبر دی چې هغه یقیني ایمان وي شکی ایمان الله ته معتبرو نه دی الذين خاکسان یظنون چې یقین کوي انهم ملاقو چې یقینا دوی ملاقات کوونکي دي ربهم در خپل سره وانهم یقینا دوی الی دغه الله تبارک وتعالی طرف ته راجعون ورګرځېدونکي دي
یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کئ نعمتی اللتی نعمت زما خغا انعمتو چکڑ می دے علیکم پتاسو باندی وانی فضلتکم یقینا ما غوړه کړی تاسو علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه باندې په مخلوقات د خپل زمانه عالمین ټول عالم نه دی مراد دیو جنا تفسیر زاد المسیر معنی کوي یعنی علی عالم زمانکم ستاسو د زمانه چې کم خلق او پاغي باندې الله تبارک وتعالى تاسو غوړه کړی او په امت محمدیه باندې صلی الله علیه وسلم باندې نه غوړه کړی وانی فضلتکم یقینا ما غوړه کړی تاسو علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه واتقوا یریږئ یوما د سزا د ورځینا لا تجزی چې په بدله کې به نشي ورکولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه تفسیر زاد المسیر معنی کوي النفس الکافر د نفس نه مراد کم نفس دی کافر نفس مراد دی نو کافر یو نفس بل نفس ته پیدا نشي ورکولی او مسلمانانو کې یو نفس بل نفس ته پیدا ورکولی شي که نشي ورکولی ورکولی شي کنه ځکه حافظ قرآن به څو تنو سپارش کوي د لسو تنو سپارش پکې نو دا پیدا یې ورنه کړله نو دلته د نفس نه مراد کافر نفس دی چې دی بل نفس ته پیدا نشي ورکولی واتقوا یریږئ یوما د سزا د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله کې به نشي ورکولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا څه شی ولا يقبل قبول به نه کړی شي منها د دې نفس نه شفاعت سفارش ولا يؤخذ وابن غستې شي منها د ده نه عدل فدیه ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره مدد وکړی شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ هر کله چې خلاص کړو موږ تاسو لره من آل فرعون د فرعونیانو نه دې آیت مبارکه کې د دې ځای نه الله تبارک وتعالی اته نعمتونه ذکر کوي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون نه الله تبارک وتعالی څو نعمتونه ذکر کوي اته نعمتونه په بني اسرائیل باندې اے بنی اسرائیل پتا سما ات نعمتونه کړي کم کم یو نجات من الفرعون د فرعون نه مخلاصې در کړي دي نجات من الفرعون نمبر 2 نجات من الغرق د غرقېدو نه مخلاصون در کړي دي درې می در باندې څه نعمت کړي دي عفو عن الذنب گناہ خو کو دسخی عبادت خو کو نو دا غي می درته سو وکړه معافي وکړه سلورم نعمت می در باندې څه کړي دي اعطاء التورات تورات می درته در کړي دي پنځم نعمت عفو عن القتل قتل می درته معاف کو او شپږم نعمت حیات بعد الممات مرګ در باندې راغی نو پس د مرګ می بیا ژوندي کړی اوم نعمت چې تذلیل الغمام وریځې وي دا غارمه و سوری نه نو وریځې می در باندې سوری کو او اتم نعمت چې دی اوم نعمت تذلیل الغمام او دغه رنګي انزال المن والسلوى وریځ می در باندې سورې کو او ترنجبین نوړزان می در لدر کړل او اتم نعمت چې د انفجار العيون من الحجر د غټي نه مل چینه جاری کړه نو سې نعمتونه الله تبارک وتعالى ذکر کوي په بني اسرائیل اته نعمتونه په بني اسرائیل په دې آیت نه الله شروع کوي چې دا نعمتونه می در باندې کړی دي نو چې کله د دې نعمتونو تاسو ناشکری وکړه الله تبارک وتعالى فرمایي نو بیا می در باندې دو عذابونه راوستل دا اته نعمتونه می در باندې کړیو خو تاسو ناشکری وکړه بیا می در باندې سو عذاب راوستل دو عذابا کم کم یو رجز من السما الله پی د اسمان نه عذاب نازل کو
او دویم وضربت علیهم الذله، الله تبارک وتعالی په همیشه د پاره ذلت وخو. نو دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی په بنی اسرائیل باندې اته نعمتونه ذکر کوي او 2 نقمتونه، چې دا اته نعمتونه مې در باندې کړیو، خو چې کله تاسو د نعمت ناشکري وکړه بیا مې در باندې 2 عذابونه راوستل، یو د اسمان نه عذاب راغی او دویم دا چې همیشه مې در باندې سو ذلت و. دې کې اول نعمت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کې اول دی آیت کې اول نعمت څه شی دی؟ نجات من الفرعون، د فرعون نه خلاصه. اگر کو ترجمه لګ مختصر بیا کو ښه، نجات من الفرعون، د فرعون نه څه شی؟ خلاصه. نو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ هر کله چې خلاصه در کوما تاسو ته من آل فرعون، د فرعونیانو نه. د فرعون خپل نوم سو تفسیر قرطبی لیکلی دی، وی د فرعون خپل نوم قابوس یا ولید بن مصعب بن ریانو. دا 2 قسمه روایت راغلی، یا د نوم قابوس و یا د نوم چې ولید بن مصعب بن ریانو، خپل نوم ولید و. او بل قول پکې دا هم دی چې د نوم مصعب و. بهرحال یای ولید نومو، یای قابوس نومو، یای مصعب نومو، خو مشهور په فرعون سره و، ځکه د مصر هر بادشاه ته به فرعون ویلی کېدو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ هر کله چې خلاصې در کوما تاسو ته من آل فرعون، د فرعونیانو نه، یسومونکم در رسول به تاسو ته سوء العذاب، ناکار عذابونه، یذبحون علالول بی ابناءکم، زامن ستاسو. زامن ولی علالول؟ دی فرعون ته دا خبره نجومیانو یا بل چا کړي و کاهنینو، چې په دې بني اسرائیلو کې به یو الګ پیدا کیږي او د هغې الګ د وجې نه به ستا بادشاهي ختمیږي. نو د دوی الکان قتلوی، جینکۍ ورله پرېږدی. جینکۍ ولې پرېښودې؟ په هغې به خپل بیګارونه کول. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ هر کله چې یسومونکم در رسول به تاسو ته سوء العذاب، ناکار عذابونه، یذبحون علالول به ابناءکم، زامن ستاسو، ویستحیون او ژوندی به پرېښودي نساءکم، جینکۍ ستاسو. وفي ذلكم پدې کار کې بلاء ازمایش و من ربکم، د طرف ستاسو نه، عظیم لوی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دویم نعمت نجات من الغرق، نجات من الغرق. کله چې موسی علیه السلام د بنی اسرائیل سره روان شو، د مصر نه ووتل، شاته فرعون ته پته ولګېده چې موسی علیه السلام رانه خپل قوم وباسو. نو فرعون پسې سره د لښکرو روان شو. نو مخې له دریاب راغی، چې دریاب راغی نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته وویل وی مونږ خو ګیر شو، مخې ته دریاب دی او د شانه د فرعون او د هغه لښکرې دي، اوس پسه کېږي. موسی علیه السلام دریاب له امسا راواچوله، په دریاب کې 12 لارې جوړې شو. الله تبارک وتعالی د غرق کېدو نه څه کړلو؟ بچ کړو. وَإِذْ فَرَقْنَا هر کله چې جدا کومونګه بكم البحر فتاسو باندې دریاب، فانجیناکم خلاص کړو مونږ تاسو لرا، واغرقنا غرق کړو مونږه آل فرعون فرعونیان، وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل، او تاسو ورته قتل. نو خو نه لاغې نه کوي که نه چې داسې دشمن دی وي چې ټول عمر یې درله زړه سوی او ستا په مخ کې هلاکېږي او ته ورته ګورې. نو فرعون الله هلاکه او تاسو ورته کتلو. خو دې آیت کې وی واغرقنا آل فرعون، غرق کړه مونږه آل د فرعون. دا نه چې فرعونیان هلاک شو فرعون پاتې شو. لکه سوره یونس کې بل ځای کې الله تبارک وتعالی آیت نمبر 92 کې بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې مونږ فرعون هم هلاک کړی دی. نو فرعون سره د قوم څه شو؟ هلاک شو.
وَإِذْ وَاعَدْنَا هر کله چې وعده واغس وَإِذْ وَاعَدْنَا هر کله چې وعده وکړه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو. کله چې فرعونیان هلاک شو موسی علیه السلام او بنی اسرائیل بچ شو، الله تبارک وتعالی په دریاب باندې پورې باسل. بیا دوی واپس رالو مصر ته. بعضې مفسرینو چې بل ځای باد شو، بعضې مفسرینو چې مصر ته واپس رالو. چې مصر ته واپس رالو دوی وی موسی اوس مونږ له یو قانون پکار دی چې مونږ پې ځان له ژوند تېرو، په هغې زمونږ فیصلې کېږي. الله تبارک وتعالی په دربار کې موسی علیه السلام دعا وکړه، الله زما د قوم له یو قانون پکار دی. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی کوهی تور ته راشه، هلته به درله زه کتاب درکمه، قانون به تا ته حواله شي، خو 13 ورځې پس به درته میلاویږي. موسی علیه السلام چې لاړو 13 ورځې مسلسل روژه ونیوله، مسلسل روژه. دا د پیغمبر شان دی چې دی هر څومره اوږده روژه نیوی شي، زه تو نشو نیوی ښه. موسی علیه السلام 13 ورځې روژه ونیوه. نو چې 13 ورځې روژه ونیوه نو چې روژه ماته وکړو مسواک یې ووو، خوله یې صفا کړه او د الله ملاقات له ورغی. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ای موسی زما خو ستا د خولې هغه بدبویي خوښوه کومه چې د روژې د وجې نه به د دې نه تله، ما ته خو هغې خوند راکاو. نو تا خو مسواک ووو، خوله دې پاکه کړه، هغه بوی خو تا ختم کو. ځکه حدیث مبارک کې راځي که نه، وایي د روژهدار د خولې دا بدبویي نه ده، دا الله تبارک وتعالی ته د مشکو د عنبرو نه ډېره خوښه ده، ډېره خوښه ده. نو موسی تا خو هغه بدبویي لرې کړه، لاړ شه 10 ورځې نورې روژې ونیسه چې په دې خوله کې د هغه بدبویي پیدا شي کومه چې د معدې نه راځي. اوس موسی علیه السلام چې ته کوهی تور ته، نو بني اسرائیلو ته ویلي زه څو ورځو له ځمه 13 ورځو له که نه، او هلته کې بیا 10 ورځې نور ایثار شو، ځکه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې تا خو 10 ورځې اوس نور روژه ونیسه. دلته په بني اسرائیلو کې یو بدبخت او د هغه نوم سامري و. د دې بني اسرائیلو هغه کالي مالي راټول کړو او د هغې نه یو سخی جوړ کړو او سخی ته جوړ کړو. په دې سخي کې هغه خاوره واچوله چې کوم د جبرئیل علیه السلام د اس د خپو خاوره وه. ځکه روایتو کې راځي که نه، وایي چې په کله فرعون الله هلاکو نو جبرئیل علیه السلام راغلی و او هغه په یو اس سورو نو چې په کوم ذبیحه کې ښوده نو هغه ځای به شین کېدو. دې قبطي هغه اس ولیدو، بس الله تبارک وتعالی ورته وښوو. د چې ولیدل چې د اس په کم ځای خپک دی او دا ځای شین کېږي که نه، دی په دې ځای کې به کمال وي، هغې ځای نه د خاوره راواغسته، ځکه دې کې کمال شته. نو چې د سخی روغ کو د سرو زرو نه، نو هغه خاوره ورته ورتاو کړه. د هغې خاورې اثر په دې کې دا راغی چې هغې سخي څه اوازونه غونته کول، اوازونه کول. نو د بني اسرائیلو ته وویل موسی علیه السلام په خپل رب پسې تللی دی کوهي تور ته، او نعوذ بالله دغه رب خو دا دی وي، ځکه خو هغه ایثار شو، هغه رب یې دا دی. نو بني اسرائیل د سخي په بندګۍ شروع کړه. اوس په تاسو وایي چې دا څنګه کمه کړو چې د سخي بندګي کوله. د دوی په دې زړونو کې مخکې نه محبت د سخي پروت و، ځکه فرعونیانو به هم د سخي بندګي د غوا بندګي کوله، لکه نن سبا یهود د هندوان د غوا بندګي کوي که نه. نو د دوی په زړونو کې هم محبت د سخي پروت و چې دلته سخی ولیدو جو بندګي شروع کړه. اذ وعدنا هر کله چې وعده وکړه مونږه موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل بیا اونیو تاسو سخي لره په خدای من بعد پس د دینه وانتم ظالمون او یی تاسو ظالمان. ثم عفونا بیا معافی وکړو مونږه عنکم تاسو ته من بعد ذلک وروسته د دینه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. واذ آتینا دلته کې څلورم نعمت ذکر کیږي.
سلورم نعمت. دریم نعمت خو دغه وکنه ثم عفونا عنکم من بعد ذلک چې تاسو ته مونږ معافي وکړو. او سلورم نعمت واذ آتینا موسی الکتاب اعطاء التورات هر کله چې درکو مونږه واذ آتینا هر کله چې ورکو مونږه موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب نه مراد تورات ته والفرقان فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون دې لپاره تاسو هدایت مومئ. وإذ قال موسى هرکل چې فرمایل موسی علیہ السلام لقومي قوفلتا یا قومي ای قوم زما انکم ظلمتم یقینا ظلم کړی تاسو انفسکم په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیول استاسو سخیلره په خدای سخیته خو خدای ویلی دی فتوبو فاستوبو باسی الى بارئکم پیدا کون کی خپلتا فقتلو پس قتل کئی انفسکم ملگری خپل یعنی یو بل قتل کئی یو بل. گورا دوی دسخی بندگی کړی و بیا دوی توبه ایستل چې دا مون غلطی کړی ده خو توبه قبلی دو د پار شرط دو چې تاسو دا چا چې دا جرم کړي د سخی بندگی کړي دا کسان به قتلوي. لکه زمونږ په شریعت کې بعضې ګناهونه داسې دي چې دنیوي سزا د هغې په توبې سره نه معاف کېږي. بعضې ګناهونه داسې دي که ته توبه هم وباسې خو د هغې هغه سزا نه معاف کېږي. لکه څه مطلب زمونږ په شریعت کې دا دي چې یو سړی راولګېدو او بل سړی په ناحقه قتل کو اوس کو دا سړی توبه وباسي نو د ده نه قصاص ساقطېږي نه دی توبه وباسي د الله په دربار کې خو دی به قتل کېږي ځکه د یو انسان قتل کړی دی. دا یانت یو سړی دی واده واله دی او زنا یې وکړله او بیا ستومان چې الله دا مې څه وکړو دا مې څه وکړو توبه یې ویسته نو دی په دې سره معاف شو نه الله خو معاف کو الله دې معاف کو یقینا چې د الله په دربار کې توبه ویسته خو دنیوي سزا یې دا ده چې دی به سنګسارولی کېږي پرېښودی به نه شي. زموږ شریعت کې بعضې ګناهونه داسې دي چې توبه دې ویستله نو ستا نه دنیوي سزا ختمیږي نه هغه به درکولی کېږي. باقي چې تا د زړه د خلاصه توبه ایستې هغه ستا او د الله معامله ده بیا. نو دک رنگ دوی د سخی بندگی کړي و شرک کړي او توبه خو ویستله خو سزا دا و چې دا به قتل کیږي. نو چا چې د سخی بندگی نه وکړي هغوی ته حکم وشو دا چا چې بندگی کړي دا کسان قتل کوي. فقتلو پس قتل کوي انفسکم ملګري خپل ذالکم خیر لکم دا به غوره وي تاسو لره عند بارئکم په نزد د رب ستاسو باندې. ها فتاب علیکم پس مهربانی وکړه په تاسو باندې انه یقینا دغه الله تبارک وتعالی هو التواب الرحیم دی توبه قبلونکی مهربانه دی. واذ قلتم هر کله چې وویل تاسو یا موسی ای موسی صلی الله علیه وسلم ای موسی علیه السلام لن نؤمن لک مونږ هیڅ چېرې ایمان نه راوړو په تا باندې حتی در دې پورې نر الله چې وینو مونږ الله تبارک وتعالی جهرتن ښکاره په ننداره. اصل کې موسی علیه السلام دوی ته تورات راوړو دا کتاب الله تبارک وتعالی را کړی دی. نو دوی ورته وویل موږ ته څه پته ده چې دا کتاب تعالی الله درکړی کیدای شي تا د بل ځای نه راوړی. ویسی چل موکو وی مونږ به در سره خپل مشران ولیږو چې الله تبارک وتعالی تا ته ووایي چې او دا کتاب زما دی او ما ده ته ورکړو مونږ په خپلو غوږونو واورو دا خبره به منو. صحیح ده. موسی علیه السلام اویا مشران د دوی نه روان کړه د ځان سره کوهي طور ته وی راځئ هلته لاړ شو ما سره به الله تبارک وتعالی خبرې وکړه تاسو به یې واورئ په خپله. دوی چې هلته لاړو موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی سره مناجات وکړو د الله تبارک وتعالی د طرف نه د موسی علیه السلام سره خبرې وشوې چې دا تورات دی او ما ستا قوم ته درکړی دی. دوی چې خبرې واورېدې که نه نو موسی علیه السلام ته یې وي مونږ ته څه پته لګي چې دا خبرې تا سره څوک کوي مونږ خو یینو نه. وی څه چل وکړو وی مونږ ته د الله په خپله ځان وښیي که نه نعوذ بالله. نو د الله په شان کې ګوستاخي وکړه
ځکه چې د دنیوي سترګو سره د الله دیدار نه کېږي. دې کې دومره طاقت نشته دی. په جنت کې به دا سترګې بدلي نو هلته به انشاءالله د الله دیدار ټول مسلمانان کوي. خو دنیوي سترګو کې دومره طاقت نشته چې به دې سره د الله دیدار وشي. نو دوی د الله په شان کې ګستاخي وکړه، موږ ترې الله ځان په خپله وښي که نه. بس د الله تبارک وتعالی غصه راغله او په دوی باندې الله تبارک وتعالی صاعقه راوسته، زلزله. وَإِذْ قُلْتُمْ هر کله چې وویل تاسو یا موسی ای موسی لن نؤمن لک هیڅ چېرې ایمان نه راوړو موږ په تا باندې حتی تر دې پورې نر الله چې وینو موږ الله تبارک وتعالی جهرتن ښکاره په ننداره. ایمان خو راوړی خو ستر خبرې تصدیق نه کوو. فاخذتکم الصاعقه پس ونیول تاسو لره تندر. صاعقه چې ده نو تفسیر حازین د دې ګڼې معنی کړي دي، څلور اقوال دي پکې. یو قول پکې دا دی چې د صاعقې نه مراد مرګ دی، الله تبارک وتعالی دوی دغلته مړه کړو. دویم قول پکې دا چې اور پې نازل شو په دوی باندې. دریم دا چې چغه پې د اسمان نه راله. او څلورم دا دی چې ډېر ملایکو چې د هغوی په کشاري اورېدو سره یا د هغوی په لیدو سره د دوی زړونه وچاودل. فرشتي څوک لیدلی شي؟ خو به هر حال دوی په دغې اویا ځای کې اویا واړه خلک څه شو؟ په دغې ځای کې د اویا واړه سرداران د دوی مړه شو. یا پې الله تندر نازل کو، یا پې اور راوستو، ټیک شو، یا پې چغه د اسمانه وولی شوه، یا یې فرشتې ولیدې او د هغوی په لیدو سره زړونه څه شو؟ وچاوده. خو دغلته کې د اویا واړه سرداران مړه شو. چې مړه شو موسی علیه السلام د الله په دربار کې سوال وکړ، الله هغه خو ما هسې نه پرېږدي، هغوی بانې ګوري بني اسرائیل. اوس به وایي چې ښه اویا تنه دې به بانه بوستل او هغه دې مړه کړه او په خپله ترې روغ رالي، دا خو به بله فتنه راته جوړه شي. نو موسی علیه السلام دعا وکړه. نو د موسی علیه السلام په دعا سره الله تبارک وتعالی د اویا کسان بیا څه کړلو؟ ژوندي کړلو. فاخذتكم الصاعقه پس ونیول تاسو لره تندر وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو ورته کتل. ثم بعثناکم دا شپږم نعمت دی حیات بعد الممات. ثم بعثناکم بیا پورته کړو موږ تاسو لره من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دې دپاره تاسو شکر وباسئ. وظللنا سوری کړو موږ علیکم الغمامه په تاسو باندې وریاس. وانزلنا بیا چې کله دوی ته تورات راغی، تورات په دوی نازل شو او دوی مصر کې پاتې کېدل. نو د دې بني اسرائیل خپل وطن خو مصر نه و که نه؟ تاسو پرون دا اورېدلي که نه؟ د دوی خپل وطن مصر نه و. دا بني اسرائیل په اصل کې و د شام و، دا د شام اوسېدونکي و. مصر ته څنګه راغلی و؟ نو یوسف علیه السلام مصر ته راغلی و که نه؟ دا د یعقوب علیه السلام زامن دي که نه؟ نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن و. نو یوسف علیه السلام ته ورک شوی و که نه؟ نو بیا په مصر کې خرڅ شوی و. نو بیا په مصر کې بادشاه شو. چې په مصر کې بادشاه شو نو بیا یوسف علیه السلام وی خپل ورونو ته وی تاسو شام پرېږدئ راځئ مصر ته. دوی خپل وطن شام و، دوی خو په یوسف علیه السلام پسې مصر ته راغلي وو. بیا دغلته کې په شام کې یو قوم و چې هغې ته به عمالقه ویلی شو، دا کافر وو. نو دوی ته وویل شو دې بني اسرائیلو ته ویلاړ شئ کم شام چې ستاسو د پلار نیکه وطن دی هغه د دې کافرو نه آزاد کړئ، جهاد وکړئ، د عمالقو سره څه وکړئ؟ جهاد وکړئ. دوی جهاد له روان شو، تلو په لاره باندې د مصر نه روان شو، څه مزلې وکړو. بیا وی یو تن خو لیږو که نه دې شام ته چې دا خلک څنګه خلک دی، څه موږ له خو څه خبر راوړي که نه؟ زورور خلک دی، کمزور خلک دی، څنګه دی جنگ ورسره آسان دی ګران دی چې موږ ته خو لږ حال احوال راوړي. یو تن مخکې لاړو، دا عمالقه چې دا ډېر طاقتور قوم و،
ډېر غټو جوسو والا هغه چې واپس راغی که نه نو وی د هغوی سره جنګ نه کېږي هغه ډېر زورور خلک دی د هغې سره جنګ نه کېږي نو دوی موسی علیه السلام ته وویلو وی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته او ستا رب لاړ شئ هلته جنګ وکړئ زموږ څه مې نشته د هغوی سره د جنګ موږ به دلته ناست شو د جهاد نه یې څه وکړو انکار وکړو چې د جهاد نه انکار وکړو دکه ځای الله په دوی باندې جیل کو دغې ځای ته میدان تیه ویلی شي تیه میدان تیه د تیه معنی د حیران او پریشان دوی په دغه میدان کې حیران او پریشان پاتې شو ولې مفسرینو لیکلي دي که نه وی بیا نه مخکې تللی شو نه وروستو تللی شو یو سړی به سار روان شو زه مزال خپل مصر ته خپل کلي ته ځم نو چې سار به روان شو د ماښامه پورې مې مزل وکړو نو چې ماښام به یې ځان ته وکتل بیا به په هغې میداني تیح کې ولاړو الله به ځمکه بیا راغونډه کړې وه چې څومره مزل به یې وکړو چې ځان ته به یې وکتل واپس بیا به په میداني تیح کې ولاړو الله ته څه ګران دي نه شو وتی هغه ځای په دوی باندې څه شو جیل شو چې جیل شو پې په هغې کې څه بوټي موټي ونې منې ایښ شي نو دوی موسی علیه السلام ته ویل موږ خو د دې ځای نه اوس تللی نه شو خو دا غرمه خو به مونږ خراب کړي نو موسی علیه السلام د الله نه دعا وغوښته نو الله تبارک وتعالی پې وریځ به د ورځې څه کوله سوری کوله د ورځې سوری به پرې راته وي دلته خو مونږ وږي یو خوراک څښاک له خو بار ته تللی نه شو مونږ خو نه شو وتی خو مونږ باندې الله دا ځای جیل کو مونږ خو چې ځو نو چې ځان ته ګورو بیا هلته ولاړ یو نو الله تبارک وتعالی پیترونجبین او نوړزان دا ورله د خوراک د پاره ورکو موسی علیه السلام په دعا سره وَإِذْ وَظَلَّلْنَا سور کړه مونږه علیکم الغمامه نو دا واقع د څه شي ده د میداني تیه ده وظللنا سور مونږه علیکم الغمامه پتا سبحانه وریاس وانزلنا اور نازل کړه مونږه علیکم المن پتا سبحانه ترنجبین دا ترنجبین دا یو شی و د شپې په دیونو باندې نازلېدو راورېده به په دیونو باندې نو چې ځان له به راواغسته اسې به د خوړو الوا به وه او چې په اوبو کې به دې واچو نو شربت به چې د څه شي سره به د شریکو نو هغه خوند به یې راوړو وسلوا او نوړزان به د اسمان نه نه راتلو نوړزان په دغه علاقه کې ډېر زیات وو خو مطلب دا دی چې دوی به ښه په اسانه رانیولی شو الوتل به ترې نه چې څومره ځان له خوري بس په قوت تلل به ترې نه کولو وي مونږه قلنا کولو معنا قلنا کولو وی مونږ دوی ته چې خورئ من طیباتې د پاکیزه ما هغې نه رزقناکم چې درکړي مونږ تاسو ته وما ظلمونا دوی ظلم اونکو په مونږ باندې ولکن کانو لیکنو دوی انفسهم په خپلو ځانو باندې یظلمون ظلم کوونکي څنګه ظلم یې په خپل ځان وکړو دوی ته دا ویلی شوي چې څومره خورئ دومره خورئ خو ذخیره کوئ به نه نو دوی به څه وکړو نوړزان به چې راونیول وړه اوس دي سبا څه پته لګو کېدای شي بیا نه میلاویږي نو دوی به ذخیره کول نو چې ذخیره اندوزي شروع کړه بیا به هغه څښا کېدل د هغې نه مخکې به نه څښا کېدل وإذ قلنا ادخلوا هر کله چې وویل مونږه داخل شئ هذه القریة دې کلي ته د قریې نه مراد څه شی دی نو د قریې نه مراد یا بیت المقدس دی بیت المقدس یا بل یو کلی تینا مراد دی وَإِذْ قُلْنَا هر کله چې وویل مونږه ادخلوا داخل شئ هذه القریة دې کلي ته فکلوا پس خورئ منها د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې خوښه شي ستاسو رغدن پریوانه وادخلوا الباب او داخل شئ په دروازه باندې یا خو تینا هغه ځای مراد دی چې کوم ځای دوی ته د جهاد حکم شو چې هلته لاړ شئ چې کله دې میدان نه دوی ووتل الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل دغې کلي ته اوس لاړ شئ خو چې دې کلي ته ننوځئ نو یو 2 رکعته شکرانه مونځ وکئ 2 رکعته څه وکئ شکرانه مونځ وکئ وادخلوا الباب داخل شئ په دروازه باندې سجدن په سجدې سره په سجدې مطلب دا دی چې څنګه ور داخل شئ نو الله ته سجده وکئ وقولوا او وایئ حطة چې سوال مو د معافۍ دی حطة
سوال مو د معافی دی نغفر لکم نو بخربو کو تاسو ته خطایاکم د خطاګانو ستاسو وسنزيد المحسنین زرد چې بدله به ورکو موږ نیکانو ته فبدل الذین فبدل کې واغست ای کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا بغیر قول سوا دغه وینا نه فبدل الذين فبدل کې واغسته کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي سوا دغه وینا نه قیل لهم چې ویل شي و دوی ته سویل شي تاسو سوای حتتون دوی ته سوای حتتون نو دوی هغه نه مسخره جوړ کړه صحیح نه جوړ کړه مسخره نو حتتون حنتتون څه حنتتون موږ له غنم پکار دي د حنتتون معنی و سوال مو د معافی دی د حنتتون معنی غنم دي نو په هغې لپس کې بدلون وکړو صحیح پکې وکړو بدلون فبدل الذین په بدل کې واغسته کسانو دلته ګوره بدل ذکر شوی دی نو بدل دا دو مفعوله غواړي دو مفعوله یو مفعول د دې فبدل چې دی نو هغه قولا دی او دویم مفعول محذوف دی هغه بقولین دی نو معنی دا شو فبدل الذین ظلموا قولا بقولین نو یو مفعول قولن دی او دویم مفعول محذوف دی چې هغه بقولین دی او یا بدل په معنی د قال سره دی نو بیا دویم مفعول نه غواړي او یا معنی د بدله معنی څه ده اخذ سره نو فبدل الذین واغست هغه کسانو په معنی د اخذ سره ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي سوا دغه وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شي وا یا دسی وایا فبدل الذين فبدل کې واغسته کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي سوا دغه وینا نه قیل لهم چې ویل شي و دوی ته فانزلنا فنازل کومګه علی الذين فایکسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء دبرنا بما كانوا فسبب داغه چې ودو يفسقون نافرمانا واذ استسقى کله چې طلب د ابو کو موسی علیہ السلام لقومي د قوم فلا دا اتم نعمت انفجار الماء من الحجر د ګټینه ابو دوی موسی په دې میدان کې خو اوبه هم نشته نو موږ له خو اوبه پکار دي نو موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی دا امسا دي ګټې له راواچوه نو د دې نه به 12 چینی روانې شي 12 چینی ته ځکه روانې شي چې دا بني اسرائیل 12 ټبرو څو ټبرو 12 ځکه د یعقوب علیه السلام څو زامنو 12 زامنو او د هر زوی نه بیا ځان له لویه قبیله جوړه شوې وه نو دا بني اسرائیل 12 ټبرې وې او د یو بل سره دومره ضد چې د یو ګودر نه اوبه هم نسکلې نو دې ګټې له امسا راواچوه 12 چینی به ترې روانې شي نو د هرې قبیلې به ځان له ګودر شي وَإِذِ اسْتَسْقَى کله چې طلب د اوبو کو موسی علیه السلام لقومي د قوم د پاره فقلنا فسئول مونږه اضرب اوخا بعصاک الحجر په امسا خپل سره دا ګټه فانفجرت فسروان شوي منو داغینا 12 عینا 12 چینی قد علما فتحقیق سره پووا کل اناس هر ډله مشربهم په ګودر خپل باندې وی مونږه قلنا محذوف دی کلو خورئ واشربوا اسکئ من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعصوا مگر دی فی الارض فزمکه کې مفسدین ورانی کوونکي وَإِذْ قُلْتُمْ هر کله چې وویل مونږه یا موسی اے موسی وَإِذْ قُلْتُمْ هر کله چې وی تاسو یا موسی اے موسی لن نصبر هیڅ چری مونږ صبر نکو علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې دیو ته وی دا خو یهن وړز دی او یا ترنجبین دی دا مونږ له خدای او خوراک چې دی نو دی خو مونږ له زړه څخه کو مونږ له خو نور څه پکار دی
مستی پکې رااله. وإذ قلتم هر کله چې وویل تاسو یا موسی اے موسی لن نصبر هیڅ چرې صبر نه کوو مونږه علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې. فدع لنا پس وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یخرج لنا چې روباسي زمونږ دپاره مما د هغې څه نه تنبت الارض چې راټوکوي ځمکه من بقلها د ترکارو نه وقصائها بادرنګ د دې نه وفومها اوږه د دې وعدسها او دال د دې وبصلها او پیاز د دې. مونږ له خو ترکارۍ پکار دي بادرنګ اوږه دال پیاز دا شیزونه پکار دي. قال او فرمایل موسی علیہ السلام اتستبدلون آیا په بدل کې اخلی تاسو الذي خغسیز هو ادنا چې هغه دی کمزور بالذي په بدل د هغې څیز کې هو خیر چې هغه غوره دی. اوس ترنجبین نوړه ځان پرېږدی نو بادرنګ او کې ترکارۍ غواړئ. اهبطو لاړ شئ کوز شئ مصرن ښار ته فإن لکم پس یقینا ستاسو دپاره ما هغه څه سألتم چې تاسو یې غواړئ. زه دلته خو دا خو بیابان دی دلته کې خو سبزیانې نه کېږي بل یو ځمکه و چې هلته لاړ شئ او ځان له زمینداري کوئ. وضربت وخلی شو علیهم الذلت په دوی باندې ذلت والمسکنت او خواروالی وباء او اختشو بغضب په غضب من الله د طرف د الله نه. وردا دو عذاب پیرالو یو رجز من السما او دویم پسراغه اغری فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السما دا یو عذاب. او دویم عذاب څه شی و؟ دویم عذاب چې و هغه ضربت علیهم الذله الله په ذلت وخو. وباء او اختشوا بغضب په غضب من الله د طرف د الله نه. ذالک دا په دې وجه بانهم چې کنن دوی کانو یکفرون چې کفر کوي بآیات الله په آیاتونو د الله تبارک وتعالی باندې. ويقتلون النبيين او قتلول پیغمبران بغیر الحق بجرم پیغمبران بجرم د پیغمبر جرم څه شو چې قولوا لا اله الا الله تاسو کلمه وای الله یو منای نو دوی دی خبرې ته جرم وي. ذالک دا په دې وجه بما عصوا چې دوی نافرماني کوونکي وکانو یعتدون او دوی د حد نه تېروتونکي. ان الذین یکننا کسان آمنو چې ایمان راوړی والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي د تورات منونکي والنصارى او نصارا دي د انجیل منونکي والسابئین او نور بيدینا. سابئین څوک دي؟ نو مفتی شفیع صاحب وایي د دوی اعمال او د دوی کارونه د دوی مذهب په صحیح روایتو سره نه دی معلوم خو معنی دا چې څه بېدینه خلک و. والسابئین او نور بېدینه خلک من آمنه چا چې ایمان راوړو بالله په الله تبارک وتعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت وعمل صالحا او عمل وکړو نیک فلهم پس دوی دپاره اجرهم بدله د دوی ده عند ربهم فنیز د رب د دوی باندې ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي. وإذ اخذنا هر کله چې واغسته مونږه میثاقکم پوخله وستاسو نه ورفعنا پورته مونږه فوقکم الطور د پاسه ستاسو نه غر د طور. الله تبارک وتعالی په کوه طور اوچت کو. دا په ولي اوچت کو چې کله موسی علیه السلام دوی ته تورات راوړو کنه او یا کسان ورسره راغلو دا الله مال دا کتاب را کړی دی او دوی هم د دې خبرې تصدیق کوي. نو هغوی ورته وویل وي او دا د الله کتاب دی الله تبارک وتعالی خبرې مونږ واورېدې او موسی علیه السلام ته یې ورکړی په مونږ باندې نازل شوی دی. خو دا خبره یې پکې د ځان نه زیاتي کړه چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم منلی شی ومنئ کومې خبرې پکې نه شئ منلی چې هغه مه منئ چې کومې پکې ګرانې دي هغه مه منئ. نو دوی انکار وکړو وایي د دې احکام خو ګران دي دا خو موږ نه منو.
دی ګوډې ګرانې ګرانې خبرې دي الله تبارک وتعالی په کوه تور اوچت کو جبرئیل علیہ السلام راغې او کوه تور په د پاس اوچت کو د چترې په شان ته وی منی او کنه درتاوی در باندې کم نو دی بیا وی منو اوس دلته را سوال راځي چې په اسلام کې خو لا اکراه فی الدین ته خو په دین کې زور نشته دی نو دا زور نه دی چې غر په اوچت شو چې منی او کنه منی نو ته خو په دین کې زور نشته دی ګوره په منلو د دین اسلام کې زور نشته خو چې دین اسلام دی اومنو بیا در باندې زورو شته ته یو سړی په زور نشي مجبوره کولی چې شا به ایمان راوړه زور باندې په ایمان نشي راوړلی خو کو ایمان راوړو او اوس نافرماني کوي نو بیا په زور کوي ایمان راوړی دی او دی مرتد شو نعوذ بالله قتل کیږي به کنه به قتل کیږي به ایمان راوړی دی غلا وکړه لاس په دې کټ کیږي کنه به کټ کیږي ایمان راوړی دی نه حق قتل وکړي به قصاص کیږي کنه به قصاص کیږي نو پر راوړلو د ایمان کې زور نشته دی پس د ایمان بیا څه شته دی زور شته نو دوی خو مسلمانانو کنه او د تورات نه بیا انکار وکړي چې مونږ یې نه منو نو دا خو ارتدادو نو کوه تور په ونیولی شو چې منی او که دا در باندې درته وکړم چې خبره خو خلاصه شي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ هر کله چې واخیسته موږ پوښله وه ستاسو نه ورفعنا پورته کړو موږ فوقکم الطور د پاسه ستاسو غر د تور وی مونږه خذو ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې درکړي مونږ تاسو ته بقوة په مضبوطیا سره واذکروا یاد کړئ ما هغه څه فی چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ ثم تولیتم بیا تاسو مخ وګرځو من بعد ذلک وروستو د دې نه فلولا فضل الله کچرې نه فضل د الله تبارک وتعالی علیکم په تاسو باندې ورحمته او رحمت د الله تبارک وتعالی لکنتم نو خامخا وی به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه ولقد علمتم الذین په تحقیق سره پوهې تاسو پای کسانو باندې اعتدوا چې زیاتې کړې دي منکم ستاسو نه فی السبت په ورځ د خالقی دا واقع داسې وه او دا واقع راغلی وه په زمانه د داود علیه السلام کې موسی علیه السلام په دغه وخت کې وفات شوی و او داود علیه السلام دوی ته په دغه زمانه کې پیغمبر و نو دا واقع راغلی ده په زمانه د داود علیه السلام کې د دوی د کلي نوم ایلا و او دا د سیند په غاړه باندې و دوی د سیند په غاړه باندې اوسېدل نو د سیند د غاړې خلک چې کمی کنه نو دا د ښکار د میانو شوقیانی نو دوی داود علیه السلام ته وویل ویرا مونږ له د عبادت لپاره یو ورځ پکار ده چې پای کې مونږ د الله بندګي کوو نو دغه زمانه چې کوم پیغمبر هغه ورته وویل وی د الله تبارک وتعالی خوښه ورځ چې دغه ورځ د جمعې ده او نور چې ستاسو ته اختیار دی چې تاسو ځان له کومه ورځ منتخب کوئ نو دوی ویره د جمعې ورځ نه زموږ ورځ د خالي خوښه ده ورځ د څه شي خوښه ده د خالي یعنی د الله د خوښې خیال یې ونه ساتو خپل رایې پکې پیش کړه نو وی ټیک شو ورځ د خالي باندې به تاسو د الله بندګي کوئ خو دې ورځ باندې به تاسو د میانو ښکار نه کوئ میانو ښکار به تاسو دا پابندي په ځکه کېښودی شي چې دوی د الله د هغې خوښې خیال ونه ساتو د میانو ښکار به نه کوئ دوی ټیک د څه ورځې پورې خو داسې وو د میانو ښکار یې نه کوو د خالي په ورځ خو بیا ټینګ نه شو نو د میانې ښکار شروع کړه مړه په دې کې څه چل دی نو څه خو داسې چې ښکاره ښکارې کوو څه پکې داسې چې هغې حیلې شروع کړې حیله به یې داسې کوله که نه
چې د سین نه به یې لښتې ویسته اخوا به ورته ډنډه جوړه کړه نو د سین نه به میان راتله په هغې لښتې کې ډنډې ته نو سار به یې لښتې کولاو کو ډنډې ته نه هلته به پکې میان راله نو مازدیګر به پسې ورغې نو خوله به یې پسې بنده کړه خوله به یې پسې دا ډنډې خوله به یې بنده کړه نو د اتوار په ورځ به راغې نو میان به یې په هغې ډنډه کې ونیول نو چا به ورته ویله که دا خو تا د خالي په ورځ باندې ګیر کړي وو د خالي په ورځ خو ما ښکار کړي خو نه دي که نه زه خو د اتوار په ورځ ښکار کوم یعنې دا حیلې شروع کړه حرام کار د حلالولو دپاره ځان له طریقې شروع کړي نو هر حیله حرام ده چې په هغې کې د حرام کار جواز ته جوړی حرام کار پې ته جایز کوي داسې حیلې څه دي ناروا دي چې ته پې ناروا کار ځان ته جایز کوي نو دغه چلونه شروع کړو نو یوه ډله خو دا وه چې منع کول یې شروع کړو او بله ډله دا وه چې هغوی دا ښکار کو نو الله تبارک وتعالی د آیتونو مبارکو کې د هغې کسانو ذکر کوي چې کومو کسانو دا ښکار کو الله تبارک وتعالی د هغوی شکلونه مسخ کړو د کشرانو نه شادوګان جوړ شو د مشرانو نه خنزیران جوړ شو بیا دا خبره چې دا کوم موجوده شادوګان چې دي دا هغه دي نه دا خو د مخکې نه موجود و دا د بني اسرائیلو نه مخکې موجود و هغه الله تبارک وتعالی صرف د دې شادوګانو په شکل باندې کړو په شکل یې کړو 3 ورځې ژوندي وو یو بل ته به یې کتل او جړل به یې خبرې به یې نه شوی کولی شکلونه د شادوګانو شوي خبرې نه شو کولی جړل به یې پېژندل هر څه به یې بیا 3 ورځې پس الله تبارک وتعالی ټول څه کړلو مړه کړه ختم شو ولقد علمتم الذين بتحقیق سره پوهه تاسو به کسانو باندې اعتدوا چې زیاتې کړې منکم ستاسو نه په سبت په ورځ د خالقي فقلنا فسوي مونږه لهم دوی ته کونو شی قردتن شادوګان خاصین بد فجعلناها پس وګرځول مونږ دا واقعا نکالا عبرت لما د پاره دغه چا بین یدیها چې په دغه وخت کې موجود وو او ما خلفه او د وروستو راتلونکو د پاره وموعظة او نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو وإذ قال موسى هر کله چې فرمایل موسی علیه السلام لقوم قوفلتا ان الله که الله تبارک وتعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې حلاله کوي تاسو بقره یو غوا اوس غوای الله تبارک وتعالی ولی په بني اسرائیل حلاله ولدي کې څه چلو نو تفسیر مدارک لیکي وای دا غوای په ځکه حلالوله چې دوی تخپل معبود سپک ښکاره شي مخکې د څه شي بندګي کړې وه د سخي بندګي کړې وه که نه نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل په ژبه د موسی علیه السلام چې غوا حلاله کوي چې دوی تر خپل معبود څه شي سپک ښکاره شي لکه ته چې په هندو باندې د غوا غوښې وخوره یا پې غوا حلاله کړي خو بس د خپل معبود به ورته سپک ښکاره شي که نه حلالې هغوی غوا نه حلالې نو په دې باندې دا غوا حلالوله ځکه چې دا معبود ورته سپک ښکاره شي دا خدای نه دی دا خو یو ځناور دی وإذ قال موسی هر کله چې فرمایل موسی علیه السلام لقومه قوفلتا ان الله کې الله تبارک وتعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې حلاله کوي بقره یو غوا قالوا اول دوی اتتخذونا ایانیسی تا مونگ لرا حضوان پټوکا ټوکی کوي زمونږ سره وا مونږ سره حلالو قالوا فرمایل موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره ان اکونا چې شم زه من الجاهلین د ناپوهانو نه ځکه ټوکی کول خو د ناپوهانو کار دی قالوا ادع لنا اول دعا غواړه زمونږ دپاره ربک د رخفلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه دی عمر د دې غوا عمر څومره دی قال فرمایل موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تبارک وتعالی فرمای انها بقره یقینا دا خو یوه غوا ده لا فارض نه بوډۍ ده ولا بکر نه ځوانه ده نه بوډۍ ده او نه ځوان ده عوان درمیانه ده بین ذالک فمن د دې کې ففعلوا فسوکه ما خاصو تؤمرون چې تاسو ته حکم کولی کیږي
قالو ادع لنا اویدی دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما لونها څه دی رنګ د دې غوا رنګ یې څنګه دی قالو فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه یقینا الله تبارک وتعالی یقول فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراء تک زیړه فاقع خالص ته لونها رنگ د دې تسر الناظرین خوشالوي کتونکو لرا داسې زیړه ده داسې زیړه ده چې ګوري نو ته به خوشحالېږي ځکه تک زیړه غوا چا لیدلې ده تک زیړې غواګانې ډېرې کمې چې ته نشته دی داسې خالص زیړ رنګ دی چې ته ورته ګورې خوشحالېږي به ډېره ناشنا لګي قالو اویل دی ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هیه څه دی کار د دې غوا څه دی کار د دې غوا اوس اصل کې دا غوا حلالول د دوی زړه نه غوښتل نو کله به وي عمر یې څومره دی نو کله به وي رنګ یې څه څنګه دی نو کله به وي کار څه کوي دا اصل کې دوی د غوا نه حلالوله ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډه وډه شوه علینا په موږ باندې و انا ان شاء الله او یقینا موږ کو چرې وغواړي الله تبارک وتعالی لمهتدون خامخا لاره موندونکي یو ان شاء الله وي الله تبارک وتعالی ورته غوا بیا څه کړله ور معلومه کړه وی کو ان شاء الله نه ویلې چرته به دوی دا غوا نه وموندي قال فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه یقول یقینا الله تبارک وتعالی فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا ذلول ند ذلیل کړي شوی تثیر الارض چې اړوي ځمکې ولا تسقي الحرث او نه وبکوي فصل لرا یعنی نه ارټی ده او نه جوتی ده مسلمه روغ رمټه ده لا شیت فیها هیڅ داغ نشته ده پدې کې ځکه ارټي او جوتی سارو کې داغونه وي دی باندې ارټه او یو نه ده شوی نو داغونه پکې هم نشته دی قالوا ویل دوی الان وس جئت راتله دی وکړه بالحق په پوره خبره باندې فذبحوها نفس علاله کړه دا غوا وما کادو او نو دوی يفعلون د زړه نه دا کار کوونکي علاله کړه خورونه په خپاو وَإِذْ قَتَلْتُمْ هر کله چې قتل کو تاسو نفسا یو نفس فدارأتم مختلف شوي تاسو فيها پدې کې نفس چا قتل کړو او ولې قتل کړو نو مفسرین لیکلي دي وې دا وراره خپل تر قتل کړو وراره راولګي د تر قتل کو ولې قتل کړو دی وراره د تر د لور تپوس کو ځاله دا غي نکاح وختله د تر لوري وا چې دا په نکاح واخلي نو تر وته انکار کوغه ورل نه ورکوله چې نه ورکوله نو د تر قتل کو خپل تر قتل کو او بیا د شپې راوړو په دروازه کې ورتاو کو نو چې سار شو نو چاته پته درګه سړی په دروازه کې مړ پروت او وجلې شوی چا وجلې پته یې نه لګېده د ځان پټ کو ځان یې پټ کړی و نو په دغه ورځو کې دوی دا غوا حلاله کړې وه الله تبارک وتعالی وفرمیل څه سره دې مړي راوالی د دې غوا سره یې ټچ کوي دا غوا او دا مړی د یو بل سره ټچ کوي دا مړی به ژوندی شي خپل قاتل به وخی اوس دا خبره چې د الله تبارک وتعالی خو دا مړی داسې هم ژوندی کولی شو بغیر د غوا د ټچوالي نه ژوندی کولی شو که نه شو ژوندی کولی یا د غوا یا د مړي د ژوندي کول ته ضرورت ونه خو الله تبارک وتعالی به موسی علیه السلام ته وحی کړی و چې پلان کې دا کار کړی دی کولی شو الله که نه شو کولی نو په دې واقعاتو پسې به نه پسې کېږي د الله په هر کار کې حکمت دی بس د الله به په کسې حکمت یې موږ ته علم نشته دی الله چې څه فرمایي بس زموږ په ایمان دی وَإِذْ قَتَلْتُمْ هر کله چې قتل کو تاسو نفسا یو نفس فدارأتم مختلف شوي تاسو فيها پاغې کې والله الله تبارک وتعالی مخرج ښکاره کوونکی دی ما دغه څه کنتم تکتمون چې تاسو پټول
فقلنا پس اویل مونگا اضربوه اوخی دامڑے ببعضیا پا بعضی صدقوا باندی بعضی صدقوا راولی دامڑے پیو وخی نو امڑے با جوندے شی کذالک دغرنگی یحیی اللہ الموتا جوندی کی اللہ تبارک و تعالی مڑی ویوریکم خیتاستا آیاتی نخد قدرت بل لعلکم تاقلون دی دا پاس تاسو عقل نکار واخلی ننی چې څنګه دا مړی را ژوندی کو سبا به په ورځ د قیامت دغه شانتې مړي الله تبارک وتعالی را ژوندي کوي ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک وروسته د دینه فهي کالحجاره پشو دا پشان د ګټې او اشد قسوه بلکې زیات سخت د ګټې نه پکار خدا و چې ندی واقع سره ستاسو زړونه نرم شوي ای بني اسرائیلو نو ستاسو زړونه الټه سخت شو او دومره سخت شو ګټې نه هم زیات سخت شو څنګه د ګټې نه زیات سخت شو هغه داسې چې وان من الحجارة یقینا بعضې د ګټو نه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې جاري شي د هغې نه نهرونه جاري شي د هغې نه څه شی نهرونه ډېرو ځایونو کې به تاسو داسې لیدلي چې وچه ګټه یې د هغې نه اوبه رابهیږي ډېر ګټان به تاسو د ګټو نه څه رابهیږي اوبه رابهیږي مفسرینو لیکلي دي وایي دا مقناطیس چې دی دا اوسپنه ځان ته راکاږي که نه راکاږي داسې بعضې ګټې هم داسې شته چې هغه د ځمکې نه ځان ته اوبه راکاږي دا پکې الله تبارک وتعالی یو قدرت یې دی یو طاقت یې دی د الله قدرت دی نو بعضې ګټې داسې چې د هغې اوبه رواني وان من الحجارة یقینا بعضې د ګټو نه لما خامخا هغه دي یتفجرو چې روانې شي منه الانهار د هغې نه نهرونه ښه وان منها یقینا بعضې د ګټو نه لما خامخا هغه دي یشققو چې وچ وي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه وان منها یقینا بعضې د ګټو نه لما خامخا هغه دي یهبطو چې ارغړي من خشیت الله د یرې د الله نه نو څه معنی څنګه د ګټې نه زړه زیات سخت شو الله تبارک وتعالی فرمایي د ګټې نه زیات ځکه زړونه ستاسو سخت دي که نه چې وچه کلکه ګټه ده وچه کلکه ګټه ده او هغې باندې کله کله یره راشي نو په منځ اوچ وي او اوبه ترې نه روانې شي د الله نه ویرېږي نو اوچې اوبه ترې نه روانې شي د الله د یرې نه د هغې وچې ګټې نه اوبه روانې شوې خو انسان ستا دومره زړه سخت شوی چې ستا د لمدې سترګې نه د الله د یرې نه اوښکه نه ځي د وچې ګټې نه د الله د یرې نه اوبه روځي خو ستا د لمدې سترګې نه اوبه د الله د یرې نه نه روځي او بعضې وخت کې دا ګټه د الله نه ویرېږي نو د غر د سر نه ګړز 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 ښکته راورغړي تاسو به لیدلي په غرونو کې که نه کله نه کله دا ګټان راخوشي ښکته راشي دا د الله د یرې نه راغړي نو ای انسان هغه ګټ چې په هغه کې ساه نشته په ځای پروت دی خو چې کله د الله یره پرې راله د خپل ځای پرېښود ورغښتو انسان ستا زړه دومره سخت شوی دی چې ګډ خپل ځای د الله د یرې د وجې نه پرېږدي خو ته د ګناه ځای د الله د یرې د وجې نه پرېږدي نو زړه چې سخت شي کله دا بیا د ګټو نه سخت دی ښه ګټې چوي په منځ باندې ګټې خپل ځای د الله د یرې د وجې نه پرېږدي خو چې کله د انسان زړه سخت شو دی د ګناه ځای د الله د یرې نه بیا نه پرېږدي نو د انسان دا زړه د ګټې نه سخت شو که نه وما الله نه دی الله تبارک وتعالی بغافل ناخبره عما د هغې څه نه تعملون چې تاسو یې عمل کوئ افتطمعون آیا تمه لرئ تاسو ای مؤمنانو د مؤمنانو به دا تمه وه بعضې اوقاتو کې به د دې یهودو د اهل کتابو خوشامد هم وکړو د هغوی به خیال هم ساتو دې دپاره چې دوی ایمان راوړي دوی څه راوړي ایمان راوړي الله تبارک وتعالی فرمایي دا ایمان نه راوړي دوی نه که لاړ شي افتطمعون آیا تمه لرئ تاسو ان یؤمنو چې خبره به ومني دوی لکم ستاسو وقد کان په تحقیق سره دا فریق یوه ډله منهم د دوی نه
یسمعون اوری کلام الله کلام د الله راشي قرآن تکینی قرآن ووري ثم یحرفونه بیا بدلون کوي پاغي کې تحریف پکې کوي من بعد ما فزداغنا عقلوه چې پوش پاغي باندې وهم يعلمون او حال دار دوی پوهیږي چې دا کار ناروا دی راشي د الله کلام ووري کنه نو چې بار ته وزي نو پاغي کې بدلون وکي او خو پوهیږي چې دا څه دی ناروا کار دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او هر کله چې مخامخ شي د کسانو سره آمنو چې ایمان راوړي قالو وای دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَا بعضهم او هر کله چې ځان لشي بعض ردوینا الى بعض د نور بعض سره یعنی دا يهود چې بیا د یو بل سره د اهلی کتاب د یو بل سره میلاو شي قالو نو وای ورته دوی اتحدثونهم آیا تاسو خبرې کوي د دوی سره بما فاغبان اتحدثونهم آیا تاسو بیانوي دوی ته بما خبرې فتح الله چې واضح کړی دی الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې دا يهود چې به د مسلمانانو سره میلاو شو کنه نو د مسلمانانو د خوشاله ور د پاره په کې دوی داسې خبرې کله کله وکړي ولکه ستاسو د دین حق ته زمون په تورات کې دا خبرې شته دي اسی د مسلمانانو د خوشامد د پاره به دا خبرې کوي دوی خوشاله شي کنه نو بیا چې خپل مشران لاړ نغي ورته تاسو عجيبه خلک یې تاسو غي دا هغه خبرې بیانو چې کوم تاسو ته الله خود لیدي نو په ورځ د قیامت خو به دوی بیا وای چې الله دوی مجد قرآن حق دی نو تاسو دوی دا هغه خبرې کوي چې سبا په ورځ د قیامت په تاسو باندې بیا د الله په دربار کې دلیل پیش کړي الله تبارک وتعالى فرمایي دومره دا بې وقوفه او قمقل دي چې دوی ته پته نشته چې الله په دې خبرو پوه دی کو تاسو پټوي د مسلمانانو نه او پوهیږئ چې دا حق دی او پوهیږئ چې په تورات کې د نبی رسول الله صفات شته او تاسو پټوي نو په دې ولې الله پوه نه دی سو چې تاسو وایي چې مسلمانانو ته دا خبرې مه کوئ بیا په تاسو دلیل نیسي قالوا وایدی اتحدثونهم آیا بیانوي تاسو دوی ته بما خبرې فتح الله چې واضح کړی دی الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې لیحاجکم دې د پاره چې دلیل ونیسي پتا سو باندې بی فاغي سره عند ربکم په دربار درف تاسو کې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ اولا يعلمون الله تبارک وتعالى جواب کوي آیا دوی نه پوهیږي ان الله کې الله تبارک وتعالى يعلم فوذ ما پای سبانی یسرون چې دوی پټي او ما پای سبانی يعلنون چې دوی ښکارا کوي ومنهم زنید دوینا امیون امیان دی لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر تش ارزوګانی دي یا ابن حجر رحم الله معنی کوي الا امانیه مگر صرف تلاوت بغیر د معنا نه ندانا چې د قرآن تلاوت ثواب نه لري بغیر د معنا نه بالکل ثواب لري خو کوشش وکړئ چې د قرآن په ترجمه باندې ځان پوه کې صحیح شو د قرآن په فهم باندې ځان پوه کې الا امانیه مگر تشی ارزوگانی و انهم او نیدوی الا یظنون مگر اٹکل وین کی فویل للذین فس حلاکت تے دا پاردائی کسانو یکتبون الكتابا چی لکی کتاب بی ایدیم پخپلو لاسونو باندی کتاب اولی کی ثم یقولون بیاوائی هذا من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندے یعنی تحریف لفظی هم کوي تحریف معنوی هم کوي چې د تورات معنی به بدلولي خو تحریف لفظی هم کوي لفظونه پکې څه اوباسي او څه دننه کوي نو فویلون هلاکت للذین د فرد کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بی ایدیم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا دوی وایي هذا من عند الله دا طرف د الله نه دی پخپل به اولیکو او بیا به نسبت داغه الله تبارک وتعالى تکو داولی لیشترو د پاره چې واخلی بی پاغي سرا سمنن قلیلا قیمت لک زکه چې مالدار سړی به جرم وکړو نو دی به ویل وی الله تبارک وتعالى په تورات کې د
فدی حکم کړی دی بس قصاص کیږي دی نه د دې د پیسې واغستې شي دا بدلون به دوی کو نو دا مالدار سړي نه به پیسې واغستې چې ستا دپاره مې په سزا کې کموالی راوسته مال اوس دومره پیسې راکړه لیشترو دې دپاره چې واخلي بي په دې سره ثمنن قلیلا قیمت لږ فویلون هلاکت دی لهم دوی دپاره مما د هغې څه نه کتبت چې لیکي ایدیهم لاسونو د دوی وویلون او هلاکت دی لهم دوی دپاره مما د هغې څه نه یکسبون چې دوی په دې باندې ګټي وقالو وای دوی لن تمسنا النار هیڅ چرې براونه رسی مونږ ته اور الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې په شمېر باندې دا خبره به یهودو ولیکوله چې مونږ ته به اور د جهنم نه راځي مگر یو څو ورځې په شمېر دا دوی ځکه وي که نه دوی ویل وی دین موسوي چې دی دا منسوخ شوی نه دی نه دی لکه یو سړی ایمان راوړی مسلمان دی که نه مسلمان دی نو دی به د خپلو ګناهونو د وجې نه جهنم ته لاړ شي یقینا خو اخر چېرته به ځي جنت ته به ځي که نه یو مسلمان دی او ډېر ګناهګار دی اخري ځای د ده کوم یو دی جنت خو د خپل ګناه سزا به سکی په جهنم کې نو دوی به ویل وي دین موسوي منسوخ شوی نه دی نو چې منسوخ شوی نه دی مونږ کو څه ګناهونه وکړو د هغې د وجې نه مونږ جهنم ته لاړ شو خو اخر چېرته به ځو جنت ته به ځو دا د دوی خبره وه دوی دین موسوي منسوخ نه ګڼو ځکه به یې دا خبره کوله وقالو وای دوی لن تمسنا النار هیڅ چرې به راونه رسي مونږ ته اور الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې په شمېر قل ووایه پاکه پیغمبره اتخذتم آیا اخیستې تاسو عند الله د الله تبارک وتعالی نه عهدا لوث فلن یخلف الله پس هیڅ چرې خلاف نه کوي الله تبارک وتعالی عهده د لوث خپل کو دا خبر الله په تورات کې کړي وي یقینا چې دین موسوي به تر قیامت پورې وي خو بیا الله د خپل وعدې خلاف نه کوي او کو دا نه کړي تاسو د کم طرفه کوي وخه په تورات کې دا خبره کنه فلن يخلف الله فزيجر خلاف نكوي الله تبارك وتعالى عهده دل وصفل أم تقولون يعني بل تقولون بل كواي تاسو على الله بالله تبارك وتعالى باني ما خبري لا تعلمون چي تاسو في نفوي گئی بلا بل كدا سندا من كسب سيئة چاچ وکڑا گنا واحاتت او احاطه وکڑا به پدبانی خطوی اتوه گنا ددو فاولائک فزدا کسان اصحاب النار خواندان دور دی هم دیبا فیا پدیور کے خالدون ہمیشوی احاطت گناہ احاطه په انسان باندې کله کوي احاطه په حاله کوي چې د په دی ګناه کې مړ شي او توبه ونه باسي دا د ګناه احاطه د په انسان معنی دا دا چې تاسو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نه دی راوړی او په دی ګناه کې لاړی نو همیشه به په اور د جهنم کې او ځکه چې ګناه دی وکړو نو دا امکان خوشته دی کنه چې مخکې د مرګ نه تا ته توفیق د توبې نصیب شي نو دی ګناه لا احاطه نه ده کړې دی ګناه لا احاطه نه ده کړې ځکه دا امکان شته چې دا سړی په آخر ټایم کې د ټولو ګناهونو نه توبه وباسي او الله یې څه کړي معاف کړي خو چې د توبه ونه ایسته په ګناه کې لاړو بس د باندې د ګناه څه وکړه احاطه وکړله دی راګیر کو بس دی ګناه بلا فاولائک بزا کسان اصحاب النار خواندان د اور دی هم دی با فی اپدی اور کی خالدون ہمیشوی والذین کسان آمنو چی ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي اولائک ادا کسان اصحاب الجنه خواندان د جنت دی هم دی با فی اپدی جنت کی خالدون ہمیشوی